أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. دي آيت مبارکنا دي سورة دي حصے دریم باب بیانی پدی حصہ کی دا اهل کتابو دا بدو خلقو اتلس قباحتون ذکر کئی. د دې ما قبل سره ربط دا دی چې دا مخکې کم اتلس امور ذکر شول، نو دا د معاشرې نه د ظلم د ختمول دپاره دي، او دا اتلس قباحتونو والا خلق دوی په معاشره کې دغه ښه خبرې ختمي او گمراهی ظلم رایج کوي. نو فرمای علم ترى آیت نګوري الی الذین آکسان تا اوتو چې ورکړلې شي دا دوی ته نصیبا برخه من الکتاب د کتاب، یعنی هغه خلق چې هغه اهل علم دي، علم والا علماء دي، یشترون الضلالة دوی گمراهی اخلي بدله د هدایت کې، هدایت پرېږدي او د هغې په بدل کې گمراهی اخلي. او داسې نه چې ناپوهه خلک دي، اهل کتاب دي، د کتاب علم ورسره دی، علما دي، دوی پیژني چې دا نبی آخر الزمان برحق پیغمبر دی، قرآن پاک یو برحق کتاب دی، نو په ناپوهۍ نه بلکې سره د پوهې نه دوی دغه هدایت چې په نبی آخر زمان ایمان راوړل دي پرېږدي او گمراهی اخلي. ویریدون ان تضلوا السبیل، او صرف دا کافی نه ګڼي چېرې بس مونږ هدایت پرېښودو او مونږ گمراهی واغسته، بلکې دا کوشش هم کوي چې تاسو هم د لارې نه خطا کړي. دا مستقل یو جدا قباحت شو، گمراهی اغستل دا یو قباحت شو، او دغه گمراهی په خلکو کې عام کول، د گمراهی پرچار کول، دا د دوی مستقل دویم قباحت دی. والله اعلم باعدائکم، او الله تعالی ښه پوهه دی ستاسو په دشمنانو باندې. ستاسو څوک دشمنان دي هغه الله تعالی پیژني. نو د دې د وجې نه تاسو ته د هغوی نه د بچ کېدلو چې تاسو ځان د هغوی نه وساتئ، د دې دپاره چې دوی دغه خپل میشن دا په تاسو باندې کامیاب نه کړي. نو الله تعالی ستاسو دشمنان ښه پیژني. وکفا بالله ولیا، او کافی دی الله تعالی دوست. وکفا بالله نصیرا،
او کافی دی الله تعالی مددگار. علم تر آیت نګوري الى الذين کسان تا اوتو چې ورکړل شي د دوی ته نصیبا برخه د علم من الكتاب د کتاب نه د تورات نه یشترون دوی اخلی الزلالت گمراهی په بدله د هدایت کې ویریدون او دوی غواړي ان تزلوا السبیل چې تاسو خطا شي د لار نه والله اعلم او الله تعالی خفي جني باعدائکم دشمنان ستاسو وکفا بالله ولیا او کافی دی الله تعالی دوست کارساز وکفا بالله نصیرا او کافی دی الله تعالی مددگار. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار هم ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کې د مرګ نه مخکې د عمل کول توفیق راکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.